هغه د روپو په شکل کې دی که د مال په شکل کې دی، نو په هغې باندې عبادات ادا کول دا قطعا نه کېږي. جوماتونه پې جوړول یا څه پې کول دا نه کېږي. ما ته څو کاله مخکې یو دوست راغی چې ستاسو مدرسه کې به دا سولر سسټم ولګئ. ما ویل ګرمۍ ته تیار یي، هر څه به وکړو، لیکن حرامو باندې نه خپلې مدرسې آبادو، نه پې ځان له سهولت ورکوو. او عزیزانو دا ټولو ته مې میسج دا دی، خاص کر آیس والا ته چې الله دپاره یو ورځ الله ته ورتللی که هر څومره دنیا جمع کوي، هر څومره مال او حال جمع کوي. ګرانو کتونکو، دغه روان تقریب د امن جرګې د سوري لاندې ستر الامیدین د شمالي اشنغر پهر مولانا خلیل الرحمن صاحب خو په دغه کې ګډون وکړو، او د دغې خلکو چې دا کم مقصد دی چې یاره په دې علاقه کې دا ناسوري خلکه نه وي، هغه قبضه مافیا ده، خصوصخواره دي او خو آیس خرڅوي. تېره ورځ یو کس یاره وي تا خبره کړې ده چې دوی سره قرباني نه کېږي او خلک درته ډېر زیات غوسه وي تا دا خبره ولې کړې ده. نو دا خبره ما نه ده کړې ده، اسلام کړې ده چې په آرامو پیسو باندې قرباني نه کېږي او نه آرام خور سره قرباني کېږي. نو مولانا صاحب زمونږ سره د امن جرګې سره څونه ملاتړ کوي او څه میسج ورکوي، څه به وایي مولانا صاحب؟ ډېره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو د دې هلو ځلو او په دې باره کې د عوامو آګاهۍ دپاره کوم محنت کوئ، ستاسو ډېره مننه چې نن خاص کر تاسو په مارغانو کلي کې د امن حوالې سره راغونډ شوي. یقینا دا د دې علاقې دپاره یو ډېر لویه مافیه ده او خاص کر آیس د هغې د وجې زموږ نوجوان کل چې هغه د دې ملک سرمایه ده او د ریډ هډي ده، هغه تباهۍ طرف ته روان دی. کومو ځوانانو ته چې د میندو خویندو سترګې هغه نن په میندو خویندو باندې او په خاندانونو او په معاشرې باندې بوج جوړ شوی دی او دغه شان که دا نورې مافیه دي. حقیقت دا دی که موږ دا ټول څه چې دي دا د دین نه د بیزارۍ او د خپل نفسي خواهشاتو دپاره دي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد گرامی دی یحب لاهی کما یحب لنفسک، رور دپاره هغه څه خوښ کړه چې ځان له خوښوې. زه دا نه غواړم چې زما بچی دې آیس وڅکي، زه دا نه غواړم چې زما په جایداد دې څوک قابض شي، زه دا نه غواړم چې زما سره دې څوک ظلم او زیاتی وکړي او زما د امن په خطره کې شي، زما عزت دې په خطره کې شي او زه دې د دې پریشانو سره مخ شم. نو باید چې هر مسلمان دا سوچ وکړي هغه د بل هم عزت ورکړي، امن دې ورکړي، د هغه د ظلمي ته د آیسو او دغه شانتې د بدنبنۍ لارې نه ښیي او هغوی ته د یو ښه سوچ او ښه دغه ورکړي. صرف د یو خاندان یو کور د ورانولو دپاره د معاشرې هر کور بربادۍ سره تباهۍ سره مخ کول د دې قطعا اسلام اجازت نه ورکوي. او هر چې الف خان صاحب دا خبره کړې ده چې دې سره قربانۍ نه کېږي، نو مسله دا ده چې هر حرام شی هغه نجس دی، هغه د روپو په شکل کې دی که د مال په شکل کې دی، نو په هغې باندې عبادات ادا کول دا قطعا نه کېږي. جوماتونه پې جوړول یا څه پې کول دا نه کېږي. ما ته څو کاله مخکې یو دوست راغی چې ستاسو مدرسه کې به دا سولر سسټم ولګئ. ما ویل ګرمۍ ته تیار یي، هر څه به وکړو، لیکن حرامو باندې نه خپلې مدرسې آبادو، نه پې ځان له سهولت ورکوو. او عزیزانو دا ټولو ته مې میسج دا دی، خاص کر آیس والا ته چې الله دپاره یو ورځ الله ته ورتللی که هر څومره دنیا جمع کوي، هر څومره مال او حال جمع کوي، خو د دې به حساب کېږي. دا یو بنده د الله مخلوق دی، بندګان دي او څوک هم چې په دې لعنت تاسو ګرفتار کړي دي، د هغوی ځوانیو سره هم لوبې کړي دي، د هغوی عزتونو سره هم لوبې کړي دي، هغه هم د ځوانۍ د خپل ژوند نه ایستلي دي. د دې به رب تپوس کوي. دا نګري نه ده چې بس هر څوک به چې څه کوي هغه دې کوي. الله دپاره د خپل دغه نه باز راشئ، د دې معاشرې صحیح وګړي جوړ شئ، د معاشرې د ترقۍ سوچ وکړئ، د دې د کامیابۍ دپاره هلې ځلې وکړئ. او الله ګواه دی دا زه خبر شوی یم چې زموږ د ضلعې ډي پي او صاحب په دې کې کلک ګامونه اخلي. نن هم ما خپلو مدرسینو سره هغه وکړه چې یو وفد جوړو، ډي پي او صاحب سره میلاویږو، دعا هم ورسره د زړه نه ده. کوم وخت نه چې زه خبر شوی یم او هر هغه کس چې هغه د معاشرې د امن او د قوم د خوشحالۍ دپاره ګامونه اخلي، زموږ دعاګانې ورسره دي. خو الله ګواه دی چې نن ما خپلو مدرسینو سره دغه وکړه، یو وخت وباسو ډي پي او صاحب سره
ملاقات کوو او هغه ته ډاډګیرنه هم ورکوو او خپلو دعاګانو او ورته دا ښیو چې زموږ د ضلعې علما او داسې عوام هغه تاسو په شا باندې دي، تاسو سره دعاګانې دي. او علم خان صاحب خبره وکړه چې بعضې مولیانو صاحبانو نه د عوامو ګیله ده چې هغه په دې کې نه راپاسي، نو یقینا هغوی له به یې څه وسکې ورکړي. خو زما دغې علماو ته، مفتیانو ته، دغې پیرانو صاحبانو ته هم درخواست دی چې تاسو خو د سره د خبردارۍ الله ته به هم پیشي کېږي د دې خپلو دغه نه چې دی باز راشئ، د دې خلکو حوصله افزایي مه کوئ. زه د اختر کې مومندو ته تللی وم د ماربلو باره کې، ملګري راته وایي څه به سوالونه کوو، راځه یو کس ته مې ولاومه ماربل به هم وشي او ګاډی به هم وشي. او ستاسو د چارسدې ډېر ښه علما راځي، ولا کال په کال راځي. مال داسې مال ته زما سلام دی. دا غریبي مې خوښه ده، فقیري مې خوښه ده او حلال دغه مې خوښ دی چې هغه زما د خلکو د عوامو حلالو پیسو سره مدرسه جوړه شي او د خیر کارونه وشي. د انشاءالله د چا په سینه کې چې زړه او د بل بچی خپل ګڼي، د معاشرې هر وګړی خپل ګڼي، هغې دپاره به هغه چې دی د خیر او نیک تمناګانې کوي او د ده به کوشش دی چې د داسې بدکارو نه او دغه نه باز راشي. یقینا پیسه به ډېرې، په دې پیسو کې د الله ناراضګي اخیستل دا د ټولو نه لوی وبال دی، که هغه د ملا په شکل کې، که د پیر په شکل کې، که د مفتي په شکل کې، ټولو ته درخواست دی چې دا بالکل د دې نه باز راشي، خپل رب واخلئ. د رب خزانې بېسیاره دي، بې انتها دي او الله چې مسرکو مخلوق نه چاله خیر ورکولی شي نه شر ورکولی شي. د الله خزانو باندې اعتماد وکړئ، الله به هم دنیا آخر ښایسته کړي او د داسې خلکو حوصله شکني وکړئ. انشاءالله هغوی دپاره هم خیر دی، معاشرې له هم په دې کې خیر دی. او ستاسو د دې پروګرامونو د دې ستړو الله دې تاسو له دنیا آخر کې د دې بدلې درکړي. وما علینا الا البلاغ. ډېره زیاته مننه ګرانو کتونکو. صاحب حق صاحب فرزند ستر العلمدین مولانا خلیل الرحمن صاحب تاسو واورېده. اوس هم په مدرسه کې کار روان دی او نن نه څو کاله مخکې زه راغلی ما به پروګرام هم کړو. ولې لیټ شوله؟ د هغې وجه ده چې خلیل الرحمن صاحب ووي چې 400 نه هم بعضې علما راځي، ګاډي هم ورکوي، ماربل هم ورکوي او چاله به اوس کې ورکړي. نو دلته به یې دیره کې دا ناست کسان زما خبرو سره به اوس اتفاق کوي چې داسې شته، د لاس ګوتې یو شانتې نه وي، پاره پیشه کې پاره پیشه کې داسې خلک شته دي. خو چې داسې ستر علما د امن جرګې سره وي، د دغې خلکو خلاف وي، انشاءالله کامیابي چې کومه ده د هغه رښتونې خلکو ده، د هغه ایماندارو خلکو ده کوم چې د الله نه یریږي. او وی یریږي به د چا نه؟ چې څوک د الله نه نه یریږي. خو بیا دا خو خلک وایي، خو چې د الله نه یریږي که نه د هغه نه به نه یریږي، ځکه چې هغه د الله نه یریږي. نو دغه خلک د الله نه یریږي، خو امن جرګه ته نه یریږي، بیا هم د دغه جهاد به روان کړي وي. مننه.